نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. دا سورة نحل دویم رکوع دا او سوالسم سپارہ دا. اللہ سبحانہ وتعالی پدې کې فرمایي هو الذي الله پاک هغه ذات ته انزل چې نازل کی من السماء د اسمان ماء اوبو لکم استاسو د پارا منه شراب د دینا سو بخو تاسو د سکلو د پارا استعمالوي ومنه شجر او ډيري داسې وبدي چې د اغیس سره تاسو وبخور کوي او ونی او بوټي الله سبحانه وتعالى په هغه سره زرغونی فيه تسيمون چې په هغه کې تاسو ساروي سراوي. دی آیات شریف کې الله سبحانه وتعالى د اسمان د اوبو د باران ذکر فرمایلی دی او دغه باران چې وشي نو په هغه سره ځمکه سیراب شي او بیا دغه وبو د الله په قدرتونو سره د ازمکه جذب کوي نو سخو ونی بوټي دغه نظر غون شي قبل وغیرہ واخه چې هغه ساروي خوري او غټي ونی دغه د سو براکاږي او سو د طالبونو شکل کې د کویانو شکل کې هغه محفوظ شي پزمکه کې چې هغه خلک بیا د سکولو د پاره د کویانو نه د بورونو نه هغه روباسي او د سکولو د پاره استعمالي. بیا الله پاک د دې غبو درم دغه فرمایي فائدہ ينبت لكم به الزرع هغه زرغونوي تاسو د پاره پدی ابو سرا فصلونه یعنی دغه ابو چې کوم د ډیمونو په ذریعہ سره یا د کویانو نه بورونو نه تاسو په مختلف ذرایعو سره روباسي نو په هغه سره فصلونه الله پاک روباسي تاسو لپاره والزيتون او د زيتون ونی هم والنخيل او د کجوري ونی والاعناب او د انګورو ونی ومن كل الثمرات او د هر قسم میوه نه کومې میوه چې الله سبحانه وتعالى تاسو لپاره پیدا کړې دي نو دې کې د غټو سيزونو ذکر الله پاک فرمایي چې دا مبارک سيزونه دي بل دا دایمي سيزونه دي که تاسو سوچ وکړئ. پدې کې الله سبحانه وتعالى ګوره لومبه چې کوم د زيتون ذکر وکړو دا تاسو ګورئ سال د دې تیل چې کوم دی نو هغه پراتی وي او د دې د میوې نه خلق اچارونه مچي او نورم د خوراک د پاره دا استعماليږي د زيتونو والنخيل او کجوري چې کوم دی نو ګوره یعنی چې کومې کجوري هغه تازه وي نو تازه هم خوړی شي بیا هغه چې کله اوچې کړی شي څه په ونو کې اوچې شي نو هغه د چوارو په ځای باندې بیا په کلونو هغه پرتی وي او خلک استعمالوي په وریجو کې مچوي په زردو کې مچوي داسې دوایانو کې مچوي داسې خلک خوري. او دریم ذکر الله سبحانه وتعالی دا والاعناب د انګورو ذکر فرمایلو نو انګور خو اول خلک شنو یعنی چې کله خواږه شي نو داسې خوري کچا او کله چې دغه شي نو دا د میوې په شکل کې محفوظ کی شنه میوه سره میوه هانجی هر قسم میوه ومن كل الثمرات او الله پاک د هر قسم میوونه یعنی د دې انسانانو د پاره روباسي
د دغه اوبو په ذریعہ سره د دغه اوبو او د باران په ذریعہ سره. وصلی الله پاک فرمای ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا ضرور نشانی دی نشانه دا لقوم یتفکرون دا ها قوم د پاره چې څوک فکر کوي چې یو سړی ګوره دې ته فکر کوي چې دا ګوره بارانو شو او دا الله وکړو او بیا الله په دې سره دا ودی بوټي او دا ټولر شو رويسته دا هر څه خبره الله سبحانه وتعالى ته مونږه راړو دا نه چې کډیر خپل باران شو په خپل شو الله په حکم شو هغه کډیر خپل فصل شبر چا کړی دی الله سبحانه وتعالى کړی دی. دې د پاره یو پیرا رسول پاک صلی الله علیه و سلم په سفر کې او خلکو ته د شپې د اوبو ډیر زیات ضرورت او الله پاک باران د رحمت کو او هغه باران سره هغه ټول خلک سیراب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سار پاسې دو منځ او شو نو بیا صحابه ته خطاب فرمایي چې په نن شپه کې ډیر خلک کافران شو ډیر مسلمانان شو. وای څنګه جی اخو ټول مسلمانانو وای هغه خلک چې چا دا وی چې دا باران د پلان کې ستوري د وجنو شو د پلان کې وریځ د وجنو شو د ډیر درنه وریځ راغلی او پلان کې شو وای هغه لاړو کافر شو. او چې چا دا وی چې الله مونږ باندې باران اورولو هغه مسلمان شو. ګوره څومره باریک بینیم دغه دا باران په خپل خو نه کیږي کنه دا الله سبحانه وتعالى ورول لري کنه. دې د فار دې خبره کې ډیر زیات خیال ساتو له هر څه چې کله دغه ذکر کوو وای الله پاک دا کړی دی ٹھیک شو. نو او بل دار چې هر یو شیسته غور او فکر کوو ګور الله صبر الوی ذات ته چې مطلب دا باران ورولو او دا یې په ذریعہ سره دومره ټول میوي داري زموږ تاسو لپاره راځرغونی قاصالی څه وای چې بارانونه بل شي دې ته قحط وای اې ته قحط وای پس مکه په تنونو کې مو بوچی شي بورونو کې او په کویانو کې وبوچی شي په چینو کې وبوچی شي خلق بیا ډیر لری زینو پوری یعنی نو بو پس تلاش پسې ګرځي. اوس الله سبحانه وتعالى فرمایي وسخر لكم الليل والنهار. اوس دریم ذکر الله سبحانه وتعالى څه فرمایي هغه د شپې او د ورځې ذکر فرمایي. د باران نفس او د فصلونو نفس الله پاک د شپې او د ورځې ذکر فرمایي. وسخر لكم الليل او تابع کړل تاسو د پاره د شپې لرا او نهار او ورځې لرا والشمس والقمر او نور او سپومه لرا والنجوم مسخرات او ستوري هم تعبيدي بأمره دهغه په حکم. ان في ذلك بشکا چې پدې کې لآيات نخدي لقوم يعقلون هغه خلقو د پاره چې عقل لري. وذل تکور الله پاک فرمایلی دي چې دا شپه او ورځ او د انوار او سپومه ما تاسو لپاره مسخر کړی دي. علام کې کته سوچ کوي دا سيزونه د انسان په حکم نه زی راځي چې هغه په خپل حکم باندې یو بادشاه یا یو خلیفہ ولګي او هغه شپه رستو کی ورځ مخ کی یا څه د انور مخکې راوخیږي او سپومه رستو راوخیږي یا سپومه مخکې راوخیږي نور رستو راوخیږي دا په قدرت کې نه دي. د تابع نظر ته مراد هغه تابع دي چې کوم دته فائدہ رسون کې دي. څنګه چې د حیواناتو په اړه کې الله سبحانه وتعالى په دغه مخکینی آیاتونو کې و فرمایل چې یعنی مطلب دا تاسو د پاره مې د حیوانات چارپایان چې کوم دي تابعدار کړی دي چې تاسو د هغه په ملاګانو باندې سوريږئ. نو دا د هغه په شان دي چې یعنی د دې کې موږ موار واچو په خپل مرزه خېجو کوزو د دې تابعیت بدل لې خو لیکن د انسان په فائدہ کې د انوار او سپومه هم لګې دي او د استوري هم لګې دي. نو په دې باندې موږ استاد یقین دي. او الله پاک بیا بار بار په هر آیات په آخر کې وایي چې دا د فکر کوونکو او د عقل خلقو د پاره دا نخي نخانی دي په دې کې چې د یو الله عبادت کوي
او بیا اوس الله پاک د یو بل ذکر فرمایي وما زرع لكم في الارض مختلفا او هغه چې پیدا کړل تاسو د پاره پزمکه کې مختلف دي الوانه رنگونه دي تاسو ګورئ ګوره سیوان دي نو یو سیو دی خو څوک سور دی څوک زیړ دی څوک سپین دی څوک څنګه دی څوک په سوروالي کې بیا توربخن دی څوک داسې بل شانتي سور دی بیا انګورو کې وګورئ سره سپین زیړ هر قسم انګور دي پکې دغه شانتي هر میوه کې تاسو وګورئ هغه رنګونو طرف ته الله سبحانه وتعالى ذکر فرمایي اوس الله پاک فرمایي ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون بشک پدې کې نخا د خلقو د پاره چې غور او فکر کوي د الله په قدرتونو کې د الله په کائنات کې غور او فکر کوي د الله په ذات کې غور او فکر وکوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک فرمایي چې د الله په ذات کې تاسو غور او فکر وکوي ولې چې هغه وراول ورا دی هغه تاسو په ذهنونو کې تاسو په عقلونو کې نشي راتلی د الله په کائنات کې غور او فکر شي دا دومره لوی کائنات الله پاک پیدا کړی دی حد نظر پوری چې موږ تاسو ته یعنی دغه نظر مکوې پورې رسی د اسمانونو نبره موږ ته سنخ کاری د ستورو ناخوا موږ ته سنخ کاری اوس الله پاک د یو بل ذکر فرمایي وهو الذي سخر البحر او الله پاک هغه ذات دی چې تابع کړو تاسو د پاره دریاب سیندونه او غړ غړ سمندرونه لتاكلوا منه لحما چې تاسو خوري لدینا وخه طريه تازه وتستخرجوا منه او چې روباسي تاسو لدینا حلیه کالی یعنی سره او سپین او لال جواهرات د سمندر نه روباسي تلبسونها چې تاسو یې اچوي دلته کې الله پاک ګوره دا بحر ذکر وکړو د سمندرونو او د سیندونو چې دا الله پاک تاسو تابع کړی ګوره الله پاک تاسو له عقل درکو کشته مو جوړه کا نو دې کې ترمنځ پورې لاړ شي په لامبو باندې به سره څومره لاړ شي نشي نو ګوره تاسو د عقل درکو تاسو غټ غټ جازونه جوړ کو غټ غټ کشته مو جوړې کی او د ای په ذریعہ سره تاسو دا پار کوي سیندونه او لوی لوی بحرونو کې ترمنځ پورې او تر سره پورې لاړ شي او بیا د دینه مختلف میان رو باسي داغینه موتیان رو باسي داغینه تیل رو باسي داغینه لال جواهرات رو باسي د هر یو شي او هغه بیا تاسو څه کوي څه خو تاسو फायदा واخلئ چې کوم ضرورت د تني خرڅ کوي او چې چاته ضرورت نه غیر ځان د پاره واخلي نو خپل بیبيانو لته کالی جوړ کی او چې کالی تی جوړ کی هغه کالو کې بیا غمی لګي هغه سره لګي هغه سپین لګي نو دې زمونږ لپاره تابع کړل کړه چې مونږ ته غږ مکه غرقې مونږه کله پاک دا په بغاوت باندې راوستلو بس څنګه پاکستاني کیشته ور پر خو بس دا په چپور خپلو اړول به نو دې تا تابع وای چې تابع کړی دی الله پاک بیا الله پاک فرمایي وترل فلک مواخرا او ته ویني چې کشته مواخر فيه شلوي او رواني وي پدې اوبو کې تاسو ګورئ کړه د کشته را سر داسې نری غونتی وي او دا داس چرواني دا وبته په مين داسې شلي خیال مورته چې په غور باندې کړی دی د کشته د سرته دا داسې تیره غونتی چې دا هوام نه را باندې کوي او دا وبیم نه را باندې کوي نو دی له دا سوکه داسې وي نو هغه او په داسې په مې سلیږي یو قابل فاتیزي او بل دی رواني په مخ کې نو دلته کې الله په ګور هغه ته اشاره فرمایلی دا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون چې تاسو لټوي دا هغه فضل چې تاسو شکر کوئ دا هغه په دې فضل سره ګور فضل نه مراد دي چې زونه دی یو خو میان شو تاسو تر وباسي کبان وغیرہ
او بیا د دین علاوه مخکې د موتیانو وغیرہ ذکر الله پاک کو او بل پدې کې معاش ډیر زیات دی کیشتو والا تاسو ګورئ کنه خلک چې ګرځي مو وختي په دې سین باندې را تیرېدم نو چې مې کتلو کیشتو والا په اصول نور کې ولاو ما یې ګوره د دې اوس دې کې معاش دی سکراش وی لکه بچو سره او چکر ولا ورکی ایت 100 روپیا واخلي داغه دی اړیو شي دغه شانتي څوک پکې میان نشي څوک تجارت د دې په ذریعہ سره کوي نو دا معاش چې په دې کې الله پاک ډېر لوی معاش ډېر دنیا پکې لګیا ده په سمندرونو کې نو الله سبحانه وتعالى دا فرمایي چې من فضله ولعلکم تشکرون او دا فرمایي خایي چې تاسو د الله پاک شکر وباسئ دلته اوس ګوره بخ کې وي چې تاسو نصیحت قبول کړئ تاسو فکر وکړئ تاسو د عقل نه کار واخلئ او تاسو الله یاد کوي غور فکر وکړي او اوس الله پاک وایي چې تاسو شکر وباسئ ورې چې دا کوم نعمت الله پاک تاسو له خوراک څخه نعمت در تاسو له معاش الله پاک درکو چې څوک زیاته دیاړیو ګټي ا خوشحالي کو خوشحال ني څوک چې 100 روپے وګټي نو هغه د مزدور په نسبت لک خوشحالي او چې څوک 2000 وګټي هغه بیا دغه بل په نسبت لک خوشحالي او چې څوک 1000 او 6000 او یو لک وګټي نه بیا څومره خوشحالي نو الله پاک فرمایي چې دې خوشاله سره سره تاسو د الله شکر وباسئ چې الله تاسو په دې باندې قادر کوي او تاسو دې راځه درکو بیا الله پاک اوس بل طرف ته خبره واړوله وعلقا فی الارض رواسیا او هغه کې خو په دې سبکه کې غرونو لرا ان تمید بكم چې اون غرزوی تاسو لرا وعنهارا او دریابونا وسبلا او لاري لعلكم تهتدون چې تاسو لار بیا مومي پدې کې رومبه خبره خدا را ګوره والکا فی الارض رواسیا الله پاک په دې سبکه کې دا غرونه رسره پاره کې خو فرمایي حدیث شریف مفهوم دي کله الله پاک د ازمکه پیدا کا نو د ازمکه ډیره زیات اړکیدا را پیدا به نو فرشتي راولېږي چې تاسو لا شي پر ازمکه باندې وګرځي چې څه پوزیشن دی الله ته پته وا الله پاک تاغي کارګزاري پر بیا عرض کوي چې اے الله دا خو دومره زیات رپیږي او دومره ګړځيږي چې دا خو په دې باندې خو تاسو چې کوم انسان پیدا کوي مخلوق پیدا کوي او څنګه یې ساريږي وی الله پاک په خپل قدرتونو سره غوړو درلو بیا ورته بیا دوباره ورته حکم کو چوسلار شي وګورئ وی فرشتو ته پته مونږ لګي دا غوړو الله پاک قدرت ښا وی چراغ وی کته ډیر حریان شو چې دا غوړو او وی لازم کبه کوټینګه داسې ولا اړه را پیدا ختم شي نو وی بس ای بیا الله پاک چې دا زبکه خو ډیر لغره او تاسو په خپل قدرت سره یا الله تاسو ډیر لوی تاسو شان ډیر لوی دی تاسو دا غوړو درولو دا مو درولا نو هغه د الله شان او دغه بیان کو او بیا الله پاک یو بل فائدہ دی غوړو دا خولا چې دا یو نخې نه خاني دي تاسو چې سفر کوي او کدا یو لوی چټیل میدان دی او نه پکې ونه و نه پکې بوټي و او لوی صحرا و نه پکې غر وي نه پکې کند وي نو ته روان وي او ورته به دا پته نه لګي چې زه کوم ځای ته رسیدم نو دا د غر چوټه چرته راشي چرته کند راشي یلکه هغه کند سره مو بیګاش پکړی و دغه غر غونډه سره مو بیګاش پکړی و په لار سفر باندې خلک رواني کنه او بیا بل پړاو مونږ یلکه وې دغه تک دې دوه غرونو په مینس کې چولیو نو دا یو قسم د لارو د نشانیانو د پاره استعمالي انسان که تاسو سوچو کوي کړه به چرته دې تاسو سوچو ویل که هغه غر ته چور سي داغي په ویخ کې ویل ته کې دکانونه دي ویل ته کې بیا بازار دی الته چور سي تاسو ته بده بم ملاوي یو خوراک کوم ته ملاوي چې داینه مخ کې او بیا زینو بیا ورته مسله ني نو لکه تاسو به الته کې چې کوم دینو خپل دمه بو کوي نو دا هغه دغه چې الله سبحانه وتعالى آیت طرف ته اشاره فرمایي دا یعنی چې تاسو دا غرونه الله پاک پر رزق کې خو تاسو نور غړوي د رزق کې تاسو نور غړي یعنی دا رپینا بالکل مستحکم ولاړی بكم
وانهارا وسبلا او بل دار چې دریابونه د دین رابېږي او بیا لارې تاسو په دې سره معلوموي لعلکم تهتدون خایږي چې تاسو بیا لار عمومي لکه په هدایت باندې راشي خایږي چې تاسو په هدایت باندې راشي دا ټول خبره الله پاک تاسو سره څه پاره کوي د دې لپاره توکي چې خایږي چې تاسو د دین دې کې عقل استعمال کوي چې ما دا ټول سيزونه پیدا کړی دي او تاسو ته هدایت ملو شي تاسو نه غلار باندې روان شي بت پرستی الله سره شرک نه کوي دا الله قدرتونو کې بل څوک شریک نه کوي اوس الله پاک هغه ته شرک طرف ته راغو چې کوم انسانان شرک کوي په دنیا کې افمن يخلق پس هغه آیا هغه سوق وعلامات او سنور نخهم دي وبالنجم او پستورهم يهتدون اگر تک الله پاک فرمایي چې سبولن یعنی لارې تاسو لعلکم تهتدون تاسو ته لارې ښکاره شي په دې سره اما تاسو ته مخکې راغی تفصیل وکړو چې د لارو هغه څنګه غر راشي کند راشي او خلک هغه بیا یو نشاني جوړ کړي چې هلته پړام واچولو هلته مو پړاو واچولو پلان کې چاته چې بیا خبره کوي نو داسې کوي دا بل الله پاک داسې فرمایلی چې وعلامات او دا نورې نښې دي د دې ستورو او د انوار او د سپومې وبالنجم او پستورهم د خاص طور د ستورو ذکر دی دلته هم يهتدون چې په دې باندې تاسو هدایت عمومي لکه لاره بیا عمومي نو دا کوم ځای کې اوس د غټې صحرا چې کوم ځای کې تر لرې پورې چېرته غر نه وي یا ځنګل نه وي او بس تشه شګه وي یا لوی سمندر وي چې اوبه وي اوبه تاسو ته یو طرف ته ښکاري او بل طرف ته څلور دواړه طرف ته اوبه ښکاري چې مین سمندر ته لاړ شي نو تا ته به لار څنګه معلومېږي د دې ستورو په ذریعه سره بیا دا خلک لارې معلوموي تاسو په دې لوی لوی ځنګلونو کې او دغه کې تللي وئ نو دا د دې ستورو نه تاسو بیا لارې معلوموي په خشکۍ کې په عام خشکۍ کې لارو هدایت چې کوم دی هغه معلوموي تاسو د غرونو او د کندو او د مختلف طریقو سره او چې کله لوی صحرا راشي یا لوی سمندر راشي نو پای کې بیا د ستورو نه مدد اخلي نو دا الله پاک ډېر غټ غټ جسمونه پیدا کړی دي لیکن د انسان لپاره هغه نقطو برابر ښکاري او بل د شپې د خودت سلري پورې ښکاري نه هم د ستورو په ذریعه سره دی رواني په تیاره کې دی هغه په حساب کتاب سره رواني او خپل مزلونه توی کوي او افمن يخلق كمن لا يخلق اوس الله پاک هغه اصلي خبره طرف ته راګرځي اصلي خبره څه کوي الله سبحانه وتعالى ګور خپل قدرتونه په بیان کړه اوس خلق دې طرف ته متوجه کوي انسانانو چې آیا الله چې پیدا کړی دي دا ټول مخلوقات دا چې کوم الله ذکر وکړو بارانونه وري ستوري پیدا کړی نور سپومه روز او شپه ونی بوټي دا ټول ارسلاري کوسي تاسو پیدا کړی نو آیا هغه الله چې چا د عرش پیدا کړی دي کمل لا يخلق دا هغه چا غونته شو چې هغه اسم نه دی پیدا کړی یعنی دا هغه بوتانو په شانتي یا دا هغه انسانانو په شانتي چې تاسو دا هغه عبادت کوئ دی الله ته چرته رسیدي شي په عبادت کې چې تاسو دا هغه د الله نه ما سوا دا هغه عبادت کوئ نو دلته کې الله پاک خبرو فرمایلا نو الله اوس فرمایي چې افلا تذکرون آیا تاسو غور نه کوئ تاسو غور او فکر نه کوئ په دې کائنات کې چې هغه خو هیڅ شی نه پیدا کړی ولې ورته سجدې کوئ ولې ته سوالونه کوئ هغه الله سره چې راټول کائنات پیدا کړی او تاسو یې پیدا کړی هغه سره برابر وي تاسو دا وان تعدوا نعمت الله او که چې تاسو پښمیرلو راشي یې شمیرل شروع کړئ نعمت الله نعمتونه د الله پاک لا تحصوها نو دا به نشمارل شي کوم شي بشمارای تاسو یو ځمکه کې یو سيزونه شروع کړئ
چې دا نعمت دا نعمت دا نعمت نشي شمارلی. ان الله لغفور رحیم او بشک بخون کې مهربان دی الله سبحانه و تعالی. بشک چې الله ضرور بخون کې مهربان دی، خو چې څوک هغه طرف ته متوجي شي، څوک چې داغه نه عفو درگذر غواړي، څوک ته معافي غواړي، او څوک د کفر او د شرک نه توبه وباسي او کلمه وایي اسلام باندې راشي او بیا نیک عمل اختیار کی، نو الله ضرور بخون کې او مهربان دی. والله يعلم او الله چې دی هغه پوهه دی ما تسرون هغه خبرو باندې چې کوم تاسو پټی کوي، وما تعلنون او کوم چې تاسو ښکارا کوي، کوم کارونه او کوم خبرې چې تاسو پټی کوي او که ښکارا کوي، الله پاک دار څخه خبردار. والذین يدعون هغه کسان يدعون چې دوی بلی من دون الله ما سوا د الله پاک نه، یا هغه سيزونه چې بلې تاسو د الله نه ما سوا لا يخلقون شيئا، هغه نه پیدا کوي یو سیز لرا او نه پیدا کول شي، وهم يخلقون او خو په خپل پیدا کړی شي دي. تاسو راوړی کړه الله نه ما سوا چې کوم سيزونه عبادتونه کیږي په دنیا کې، کې هندوان دي او که مشرکان دي او که يهوديان دي او که نصارا دي که سیکان دي څومره چې دي، تاسو راوړی بت پرستی یار څه دي، نو دا خو پیدا کړی شي دي کنه. چا انسان په لاس باندې ګوره یو بت جوړ کړی دی او بیا خرڅ کړی دی او هغه خلک عبادت کوي، نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دا خو ټول خلقو جوړ کړی دي، الله دغه خلق جوړ کړی دي او دا سيزونه هم جوړ کړی. ولی کله دې سړی نه خدای پاک د عقل فکر والی دی به دا بوتم جوړ نه کی، لیوانه بشي اخو بیا پس پیمو خوراک باندې داسې لیوانی مملی دي چې غولم خوري، دا خو د لیوانو پورې خبره نه کنه. یو وی لیوانه 50% پسلو کو 50% بل وی او یا فیصد بل وی لسکم 0% او یو وی یو کم 0% چې هغه بالکل په اس باندې نه پلوګي نه پتن دی، بس هغه دیوانه. الله سبحانه وتعالى بیا اخر کې فرمایي د دې رکوع په اخر کې اموات غیر احیاء، مړ دي دوی ندی ژوندي، دای خو تاسو आवाजونه مناوري دا بوتان او دا چې کم خلکو ته تاسو سجدي کوي یا سوالونه کوي، وما يشعرون او نه پوهیږي هغه تاسو په خبره اصل لګي خدای مو بیخ بنیادو باسا چاته لګي نه تاسو په خبره هغه پیږي او نه اوري. ایان یبعثون او ایت په خپل دا پته نشته چې موږ به کله پاسو د دې قبرونو ته سجدي کوي او که بوتانو ته کوي، ایت په خپل پته نشته چې موږ به کله بیا راځندې کیږو. بوته مخیر د انسان جوړ شوی دی کنه، یو انسان چې بزرگ تیر شوی دی، ولی الله تیر شوی دی، یا ارسو خو الله والا یعنی قبل سره تیر شوی دی چې په معاشره کې خو وخت تیر کړي، داغه خلک بوت جوړي، د بدعمل سړي څو بوت نه جوړي. دا یاد ساتي چې دا څومره بوتان دي دا نه قبل تیر شوی دي او داغه واقعیات بیا خلک بیانوي، بوت پرس خلک چې هغه داسې او هغه داسې او هغه داسې. نو ټیک نه وو کنه، عمل تم نه کا، داغه سره عبادت کې دی یو الله عبادت وکا، یو الله باندې ایمان وروړه، ځکه چې کوم الله هغه پیدا کړی او تاسو پیدا کړی په هغه الله ایمان وروړي، او هغه چې کوم نیک عمل کړی دا غونته نیک عمل اختیار کړي چې تاسو الله ته ورسئ. نو بس الله په خبره دلته کې ختم کا چې هغه ته نستاسو خبره اوري او نه هغه ته د خپل پته شته، هغه مړ دي ژوندي نه دي او نستاسو خبره ایت شعور شته اوري او نه په پوهیږي او هغه ته دا پته نشته چې موږ کله راځندې کیږو، نو تاسو بیا هغه عبادت سره کوي. لہذا دا عبادت وکړئ، د یو الله عبادت شروع کړئ. الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ. صدق الله العلي العظيم. یا الله زموږ انا ست په خپل درجه قبول او منظور کړي.
زموږ د ګناهونو درجې دو سبب جوړ کړي. یا الله کړه دې په معنا او په مفهوم کې زمانه څخه کمې زیاتې شي معافي راکړي. موږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب شي. په موږ کې په کورونه شپانو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه شری حاجات دي سم مسائل دي دا مسالې ولا حل کې او دا حاجتونه د خپل غیبي خزانو پوره کړي. د حق والا درجه فراغ او د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله څومره مؤمنان مسلمانان په ټول دنیا کې په مصیبتونو او فتنو کې دغه مصیبتونو او فتنه په لری کې او یا الله د ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم کرم وکړي. زموږ آبا او اجداد نیکان وغیرہ څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي دي تر اوسه پورې یا الله ټول مغفرت وکړي او موږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي. په آخر کې به د عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله